نو امام حسین ویل زره د بیعت نه کومه، دا فاسق فاجر دی، دا د خلافت اهل نه دی. بهرحال یزید چې کوم دی مدینه منورې گورنر ته خط راولېږلو مسلم بن عقبه ته چې ته د مدینه د خلکو نه بیعت واخله او خصوصا د امام حسین نه او د حضرت عبد الله بن زبیر نه د دوړو نه سپیشلی بیعت واخله اول د دین والا، او د دین د بیعت داسې واخله چې ټوله مدینه وګوري او بیا ټوله مدینه خپه رضا باندې زما بیعت وکړي او زما خلافت تسلیم کړي. نو دا مسلم بن عقبه دا ډېر نرم مزاج سړی و، اگر چې د یزید گورنر مروان بن حکم ورته ویل چې دا امام حسین چې کله بیعت لره غواړي د شپې روغواړه د ورځې مانه غواړه، دا ډېر لوی سړی دی، د نبي علیه السلام وصی دی. د شپې چې کوم دی امام حسین بسې دعوت واستولو چې راشه او بیعت وکړه، ځان سره 30 کسان هم کو ولاړه د مدینې گورنر دربار ته او ورته چې ماله دا یو شپه ټایم راکړه، او ته تاسو سره د یو شپه ټایم دی. عبد الله بن زبیر هم ورته مال لږ ټایم راکړه او شپه په شپه زما محترمو د مدینې منورې نه دی اووت لاړه مکې مکرمې ته ځان رسولو.